دغه امام اسمعي وایي زه یو ځله دغسې روان وم په لارې باندې په دغه باندې سور وم په اوښ باندې مخکې ګورم یو بوتو دی غرسری هغه داسې را روان دی جو ما ته څه پته وه یو غلطي رانه وشوه دلته مې سخته غلطي رانه وشوه جماعت هغه بوتو سلام علام وکړو چې اسمعي چېرته دی هغه ګوره قرآن نه دی ویلی ګوره بودو صرف په عربیت باندې پیږي د عربیت په کوخ باندې پیږي مطلب دا دی په زیلو پیږي نسلي دی ښه وی بس دا ستړی مې ته چېرته بس وی طلب د معاش کې روان یم نو امام اسمعي ما ته چې وفي السماء رزقکم اسباب د رزق په اسمان کې دي مطلب دی بر نه باران راځي ته چې دی په خر باندې روان په اوښ باندې روان د دې جملې ګیرایي ته هغه بودو ورسېد ښه هغې ښه وفي السماء رزقکم وما توعدون یا تا سره چې الله وکړي چې اسباب هغه یو دم د اوښ نه راکوز شه چې داسې برچی ووله په دې اوښ کې او د اوښ یې زخمي کو او بیا چې دی هغه نه وینې وبهېدې بیا یې ذبح کړه چې ذبح کړي اسمعي ته یا اسمعي راشه ما سره دا تقسیم کا په غریبانان باندې حالانکې په اوښ باندې روان و طلب د معاش لپاره لیکن چې دا آیات یې ورته ووایي نو هغه یو دم پوه شو چې پوه شو نو هغه اوښ یې بیا ذبح کړه چې بیا به یې تقسیم کړي امام اسمعي یاره ډېر غلط شلمه او دا کار مې نه وی کړی که نه ښه به ولکه به هر حال چې ګوره هغه سړي نه اوښ لاړ لکه بیا ته یو زمانه وه ما وروستو چې دی په حج کې وکته نو حرم شریف کې کار یې کو زه هلته ولیدم جومات یو دم اواز وکړو ذهین سړی وکړم یا اسمعي جومات چې حاضر یم حاضر وی ته هغه یې که نه ګوره تا ماته چې وفي السماء رزقکم اسباب رزق بره دي که نه نو ما وپېژندل چې د خدای کلام دی نو ګوره زه الله دې ځای له راوست او څه ما ته لغونې زیات نور څه نه وایي اسمعي دغه وخت کې ما نه ډېره غټه غلطي وشله ډېره غټه غلطي ما دی خو د قرآن په فصاحت په بلاغت پیږي او موږ خو چې دی هسې لکه کدو کې چې دی کاڼي واچی کړلی لکه موږ خو بیا نه پیږو بیا رانه غلطي وشله چې ما د دغه صورت زاریات پر یو بل وفي السماء رزقکم ما توعدون ما فورب السماء انه لحق صورت زاریات بل آیات مې وویل مې زما پر رب اسمان قسم وي چې دا قرآن برحق دی اسلام برحق دی امام اسمعي وی کله چې دا آیات مې وویې یو دم چې دی عربي بودو باندې چې یو دم بس مکه باندې هر تاو شو سایه ورکو جما وی ہے افسوس ما ته اوس څه پته دی قرآن په مقصد پیږي او دارنګ سایه ورکو ځکه قرآن هغوی من اغضب الرب چغې وه الله چا غوسه کړ دی ومن اکذب الرب چا الله دروغجن کړی چې فورب السماء الله د اسمان قسم خوري الله خو چا غوسه کړی دی که نه ځکه خو اسمان قسم خوري لکه فورب السماء انه لحق ګوره هغه بدوي هغه باندې چې د کلام په عرب باندې پیښ شو یعنې هغه خالص العربو هغه وي چا رب دروغجن کړی دی چې الله قسمونه خوري چا رب غوسه کړی دی چې الله قسم وړي امام اسمعي وایي او یو دم چې ما کله دا خبره وکړه په ځمکه باندې هر تاو شو دارنګې سایه ورکو په حرم کې